अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خيرا من ملئ ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ومن تقرب إلي باعا أتيت عنده ومن أتاني يمشي أتيته هرولا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. تاسو خدای وبخښه. دنیا او په آخر کې نجات، په دنیا او په آخرت کې نجات هغه په عمل صالح سره چې د هغې نه مخکې ایمان وي او د عمل سره سره دوه څیزونه نور وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه، او دویم اخلاص. که چېرې سړی فرایض او واجبات په خپل ځای راوړي لیکن په الله جل شانه باندې ایمان نشته، یا د الله په پیغمبرانو ایمان نشته، یا په یو پیغمبر باندې ایمان نشته، یا د الله په کتابونو ایمان نشته، یا یو کتاب نه مني نور ټول مني، یا د قطعي دلایلو ثابت بدیهی عقاید هغه نه مني، جنت حق ته جنت نه مني، دوزخ حق ته دوزخ نه مني، د قبر نه پورته کېدل دا حق دی او ثابت دی، د قبر نه پورته کېدل نه مني، د حساب کتاب دپاره د الله جل شانه په وړاندې بیشي حق تا یا نور هر څه مني، لیکن د حساب کتاب دپاره د الله په وړاندې بیشي نه مني، نو دې سړي ایمان نه دی محفوظ کړی. دی چې کوم یو عمل کوي هغه یې په کار نشي راتلی، ځکه چې ایمان دا بنیاد دی د اعمال صالحو دپاره. ایمان وی ته په باندې نور آبادی او عمارت ودرولی شي، او چې ایمان نی بیا په نور آبادی نشي خېلولی، ځکه چې بنیاد نشته. خشت اول چون حد معمار کچ تاسو ریا میرا بد دیوار کچ، چې کله لاندنۍ خښته او بنیادی کاڼې هغه کوک شو، خطا شو، په هغې د پاسه چې څومره دیوال ته ودرې هغه ټول به کوک روان، هغه به په سال برابر دي، او چې کله کوک شو د پاسه چې به بوج رالو بیا به غورځي.
بغیر د ایمان نه هیڅ عمل نه دی معتبر. بیا دویم شرط اعمال آغا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم طریقه او شریعت راوړی دی باغی یا اصولی طور سره هغه اصولو کې داخل وي او یا جزئیاتو کې داخل وي. دریم شرط په دغه عمل کې اخلاص دی چې ریا په عمل کې رااله الله جل شانه ریا والا عمل نه قبلی چې دا الله نوم ته وته دا الله یاد ته وتل هغه عمل عند الله قبلیږي نه هغه د بل چا لپاره شو. حدیث مبارک ته من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. چا موضوع کو د خودنې دپاره د ریا دپاره د الله سره شریک وګرځول. چا روژه ونیوه چې چا صدقه ورکړه بل یو نیک عمل یې وکړو او د ریا دپاره یې وکړو د الله دپاره نه. نیک عمل وکړه او الله ته یې وښیه او الله جل شانه په تیاره کې هم لیدل کوي او په رڼا کې هم د خلکو په مخ کې هم تاویني او د خلکو نه پټ دې هم ویني په کور کې دې هم ویني او بهر دې هم ویني په بازار کې دې هم ویني او په جماعت کې دې هم ویني. ستا عمل په جماعت کې د خلکو په وړاندې سم وي او چې کله بازار ته لاړ شي عمل دې د شرع خلاف دی نه الله جل شانه هلته هم تاویني. او دین اسلام باغی کې صرف او صرف د عبادات و ذکر نه دی بلکې معاملات پکشتا معاشرت پکشتا عقیده پکشتا اخلاقیات پکشتا آداب یو جز پکشتا. یو ځل یو یهودی یو مسلمان صحابی ته په لار په مخه ورکو او دا صحابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی او دا د عربو نه دی بلکہ فارسی و نسل لے عجم نہ دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا د ایران د علاقے او خوش قسمت او سعادت من روح ہو چې په ژوند باندې الله جل شانه په شام او په یوځای په بل ځای ګرځېدو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدو. دی یو ځل په لار تلو نو یو یهودي د سره په لاره کې ملاو شو. هغه یهودیان په مدینه منوره کې پاتې کېدل. دته وی او دا سوال په باندې کور د اعتراض په شکل کې د پیغور په شکل کې د طنز په شکل کې چې دی او شرمېږي او حیا وکړي ورته وی قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء. ستاسو دا پیغمبر خو عجیبه سړی دی تاسو ته هر یو شی ښیي تر دې چې تاسو ته دام ښیي چې قضای حاجت به څنګه کې قضای حاجت ته به څنګه کښېنې. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په دې سوال باندې ونه شرمېدو. زمونږ په پټکي پورې چې څوک وخاندي نو مونږ پټکی لري حالانکه زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پټکی په سر کړی دی. ولی ملری کو آج معاشرے میں یہ چیز نہیں چلتی. زمون ګیرې ته چې څوک وګوري او ویې خاندل نو دا د هغه خپله سزا ده. د الله د رسول په سنتو پورې خاندي دې ګیرې لرېږي. ولې خلک دې پورې خاندي زما په کمیس پورې په کورتې پورې چې چا وخاندل نو زه هغه لرې کړم او زه هغه انداز باندې کمیس جوړ کړم چې کوم د انګریزانو لباس دی. ولې دې پورې خلک خاندي په ځای د دې چې مونږ نورم په دین کې مخکې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غی پشان
شکل اختیار کو، په لباس کې، په پوشاک کې، په معاشره کې، په رهن سهن کې، په استوګنه کې، په آدابو کې، په خوراک سکاک کې، نه هغې نه خلاف شرمیږو باغې نو پریدو هغه عمل. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه باندې یهودي دغه سه اعتراض وکړ، ستاسو دا پیغمبر خو تاسو ته د قضای حاجت طریقې مخی، حالانکه دا خدا سے شی دی چې دې سره سړی نفرت او کرکه کوي. حضرت سلمان رضی الله عنه ودو فرمایل نعم، او هغه مونږ ته دام وای چې کله مونږ قضای حاجت ته ځو نو مونږ ځان سره 3 لوټي یوسو، بثلاثه احجار 3 کاڼي ځان سره یوسو، او چې مونږ کله قضای حاجت ته کینو نو چې قبله ته زمونږ شام را نشي او مخمم را نشي دام را تخی. نو چې څومره د استنجا او د قضای حاجت طریقې او آداب او زمونږ په شریعت کې شته دی، هغه حضرت سلمان رضی الله عنه هغه ته بیان، او په دې بیان کې هغه ته جواب ورکو، هغه دا چې دا خو د یو دین د کمال نښه ده چې په هغې کې هر جزیه موجود وي. دا کامل دین دی. دین هغې ته وایي داسې د اصولو او د جزئیاتو مجموعې ته وایي چې په هغې کې د هرې مسلې حل وي. په دین اسلام کې د هرې مسلې حل شته، د هر یو څیز طریقه پکې شته. د واده ښادۍ څه طریقه ده، د غم څه طریقه ده، معاملات به څنګه کې، د ټولې طریقې پکې شته دی. اجاره به څنګه یې، اخیستل خرڅول به څنګه یې، د بایع په مشتري څه حقوق دي، د مشتري په بایع څه حقوق دي، دا ټول شته. نو دا خو د دین د کمال نښه ده. د نورو خلکو په دینونو کې دا شی نشته دی، د هغوی دین محصور دی یو حده پورې. او نن سبا دغه یهود او نصارا د مسلمانانو دین دا مقید کول غواړي تر جمعاته پورې. نو دا د پیغور او د طنز په شان وایي چې بس د دین تعلق د جمعات سره دی، جمعات نه چې بهر راوتې نو بیا په دین څه کوي، الیاذ بالله. حالانکه دین خو په جمعات کې هم دی، دین په حجره کې هم دی، دین په مساجدو کې هم دی، دین په اسواق او بازارونو کې هم دی، دین په بهر هم دی او دین په کور کې هم دی، دین په عقیده کې هم دی او دین په عبادات او معاملات او معاشرت او اخلاقیاتو کې هم دی. هر یو څیز کې د دین خیال ساتي. نو حضرت سلمان رضی الله عنه هغه یهودي ته جواب ورکړ چې دا خو د دین د کمال نښه ده چې په هغې کې هر یو ادب شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې ځای کې به بول نه کوي چې هغه سړي کې پتا باندې واپس راځي. ابو داود شریف کې حدیث دی چې کوم سړی د بولو اراده وکړي نو دی د ځان ته ځای وګوري، داسې ځای بولوني مثلا ګټه ده، تیږه ده، په هغې باندې ته بول کې نو هغه سخت شی دی، په هغې به دارې تا باندې واپس بیا راځي، ستا بدن او ستا کپړې نجس کېږي. او دا خلک دا غیر مسلم د یهود د نصارا دی ځان ته د وړو بولو دپاره د ولاړې ځایونه جوړ کړي، په دې پتلونانو باندې په دې پتلون باندې دا بول بهیږي، پروا یې نه، ځکه چې هغه انسان خدای نه ځناور دی، موږ هغه کوي نه. د پاک پلیت خیال د هغه په دین کې د هغه په مذهب کې نشته. هغه صرف خپل ظاهر او خپل ځان هغه صفا ساتي، په هغې باندې کریم پاوډر اومږي، ټوت پیسټ اومږي په غاښونو باندې، لاندې تر دې پورې دا چې د هغې په استنجا خانو کې په بعضې ملکونو کې په ټول ملک کې ګرځه، په هغې کې په استنجا کې یعنی بیت الخلا کې، په ټټۍ کې، باتروم کې، واشروم کې مسلم شاور نشته. مسلم شاور هغه بمبا چې په هغې باندې ته استنجا کې، ولې؟ ځکه چې هغه استنجا کوي نه، د دې خبرې هغې ته ضرورت نشته. دغسې اوچ په اوچه وپاسي او دی به ټول ککړ وي، خپلې کپړې به ځان ته خرابې کړي، ولې؟ په هغې باندې د خلکو نظر لګي نه، دی خو خپل ځان خلکو ته خول غواړي، هغه ځای خلکو ته ښکاري نه، د هغې د صفا کولو څه ضرورت. د مسلمان ژوند هغه پاک، د هغه باطن د یعنی د لویو بولو د وړو بولو ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا و پاک ساتي، استنجا وکړي. په هر حال په دې دین کې هر یو شی شته، نو د هرې مسلې حل په دین کې شته دی. بیا دې سره سره بنیادي شی هغه اخلاص دی، للهیت، چې هغه کار او هغه عمل کې هغه به د الله دپاره کې، که هغه دې د ریا دپاره وکړه نو هغه ټول ضایع شو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
वमा उमिरू, इनको यही हुक्म दिया गया था कि वो अल्लाह की बंदगी इस हाल में करे कि वो दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर रहे हों। दईते दगा हुक्म शेव च अल्लाह इबादत पते अंदाज बानियो कि दीन खालिस कई अल्लाह दबारा। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कि यो अदना बरख के पनी कमल के मा सर सो बल कस शरीक की नो अगज टोल अगत अपरेखम टोल अगत अपरेदम अना अगन शुरका यानी शिरक जो पटोलो पार्टनरानों के शराकतदारों के बरखदारों के द टोल नजियात गनी और बेपरवाह और मुस्तगनीम माता शराकत जरूरत निश्ते दे कमा सर सोक शरीक शुपा अमल के नजाग टोल ब्रखा गत अपरेदम मिलती वाला पलकम ब्रखा केम दा अल्लाह जल्ल जलालुहु सर पे अमल के तबल सोक शरीक के रस्म रिवाज पके शरीक के सोसाइटी और मुआशरा पके शरीक के खानदान पके शरीक के लकली नवाब और खान पके शरीक के या बली और कस पके शरीक के नो अल्लाह जल्ल शानुहु दा टोल दा ज़माना दा पका ज़के शदा अमल तागद पार कड़े हालांकि बंदगी दा अल्लाह खालिस दा अल्लाह जल्ल जलालुहु दा पार पका और जमा इज्जतमंद दा अल्लाह बंदगी खालिस दा अल्लाह दा पार अल कीगी च द सड़ी अल्लाह दा नेक अमल प वक्त की याद हुई च अल्लाह जल्ल शानुहु याद हुई मुस्के नुखदे दी याद हुई सदका वर के च अल्लाह दी याद हुई मामला के दा अल्लाह दा पार बे अल के च अल्लाह जल्ल शानुहु दी याद हुई बे अगश्तल खरसोल बद शर मुताबिक अल के च खुदे दी याद हुई दा वक्त कोर कले रस्म रिवाज अगबद शर मुताबिक अगकार अलके चे अल्लाह जल्ल शानुहु दी याद हुई गम और खादिब द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शरीयत मुताबिक अलके चे अल्लाह जल्ल शानुहु दी याद हुई ज़िक्र कुरानी करीम और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प अहादीसो के जे पजे अल्लाह जल्ल शानुहु द खपल याद और द जिक्र अमर कई मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान पाक के फरमाई चिजा जमाद जिक्र न एराज़ को शाय कवत मखते वाड़ोलो दा गजवन बतंगवी कुम सड़े च दा अल्लाह जल्ल शानुहु याद न कई द मुस प शक्ल के द रोजे प शक्ल के द ज़कात और सदक़े प शक्ल के ला इलाहा इल्लल्लाह प शक्ल के द सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प शक्ल के द अल्लाह द याद प शक्ल के पजड़ के द दजवन बतंगवी दे बसपेरी दा मुंह जो द स्पेरो वा द स्पेर न मुराद आगे दे चगबा मासियात के डुब खुदे ने याद यो द अल्लाह ताआत और नेकी बकिनी कोर अल स्पेर के जो पागे कोर के द अल्लाह बंदगी नी मुस्फ के निश्ता तिलावत निश्ता द अल्लाह नु मगश्तल निश्ता द कोर स्पेर दे दा सेना चतलाड़े होते हुए शेर दा कोर पामुंग बाने खने दे रागले दा स्पेर दे दा स्पेर स्ता द बदमलई बोझ दे औरज शपा वक्त दा स्पेर कीगी दगा सेना दा इंसान द खपल अमल और द कड़ो बोझ बाने स्पेरी आगा जे स्पेर दे जो पकुम जे के अल्लाह जल्ल शानुहु नहीं आदी आगा कोर स्पेर दे जो पकुम कोर के अल्लाह जल्ल जलालुहु नहीं आदी और बागे के मासियात और नाफरमानी दा अल्लाह जल्ल जलालुहु भी ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो हदीस मुबारक के फरमाई चे ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन औ सूरतुन औ जुनुबुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम आगा कोर के फरिख्ते न दाखिलेगी फरिख्तों न मुराद फरिख्ते द रहमत थी फरिख्ते द सकीनत थी फरिख्ते द इत्मीनान दी कुम फरिख्ते जस्ता कोरता खुशहाली सकीना इत्मीनान राड़ी द हर यो फरिख्ते खपल खपल कार बाज़ी फरिख्ते दासी दी चे गद खल्क रूह और सा और बासी आखो हरियो कोरतन नूजी आखो चे खलक कुम जे के बरबंड लगड़वी आगा जे तम नूजी आगा फरिख्ते बाने सोक रोक टोक निशी कोले आगा जियाल हजरत दाऊद अलैहि सलाम बच कल दब कोर न बाहर लो न ब्या बे बाहर कोर ता ताला लगोला जरंदे भी वो लगोला बाहर बलाड़ो यो जले ताला खलासा के कोर तरान न तो वे कतल कोर के सड़े वाला दे गोली मंस अहो तो ही शेल का तसो के ला खुदमा कोर दे अहो तो ही जागा सो के मिशमा कोरुम दन नतलो न सोक मने कोले निश दे पुश सदा खुदा अल्लाह फरिख्ता पतवे चिस्ता रूह का बस कोलो तरागलेम
پتا ته الله جل شانه مهلت درکوي څنګه دی خوښه. بهرحال د مرګ فرښتې هغه ارزه ته راځي، کال ته معصیات وي، کال ته کافر وي، کال ته مشرکین دي، کال ته دمتو وي، هر یو شی چې وي دې فرښتو باندې څوک پابندي نشي لګو. بعضې خلک وایي، بعضې خلک چې دا حدیث واوري په دې پورې خندا کوي، وایي یو سړی و هغه به ځان سره سپی ګرځولو، چې لوی اوبه ولته به کېناستو قضای حاجت ته نو هم به سپی ځان سره بوتلو. چا ورته وایي چې داسې کې وایي دا سپی دې دپاره ګرځوم، ما د یو ملا صاحب نه اورېدلي دي چې کوم ځای کې سپی نو هلته فرښتې نه ځي، نو ما څخه به فرښته نه راځي، نو زما روح به نشي قبض کولی. نو هغه کس ظریف الطبع غونې و، هغه ورته وایي چې د دې سپي روح به فرښته قبض کوي، دا سپی به مري و که نه؟ وایي چې او مري به. وایي کومه فرښته چې د دې سپي روح قبض کوي هغه به ستا هم قبض کوي. فرښتې د روح قبض کولو والا هغې باندې څوک پابندي نشي لګولی. ها د سکینې او د اطمینان او د خوشحالۍ او د سرور چې کوم کیفیات راړي کورونو ته، هغه فرښتې هغه کور ته نه داخلېږي. لا تدخل الملائکه فیه کلب، چې په هغې کې سپی وي، او صورت یا پکې تصویر ځوړند دی، او جنب یا پکې جنبي دی، تصویر پکې ځوړند دی. بعضې خلک د پلار، د نیکه، د سیاسي لیډر، د خپل پیر د هغه تصویر ځوړند کې په یو ځای کې غټ فریم یې لګولی، دکان کې، په کور کې. هلکه ستا د هغه سره عقیدت دی، که هغه نیک کس دی نو د هغه اتباع اختیار کا. هغه نیک سړی و، د هغه په شان خپل ځان جوړ کا. دا تا ته فایده نه درکوي، نقصان درکوي چې د هغه تصویر تا لګولی دی. تا د سیاسي قائد تصویر لګولی دی په خپل بیټک او په حجره کې، تا د خپل پیر تصویر لګولی دی، د خپل استاد دی لګولی دی، د خپل پلار او د نیکه دی لګولی دی، هیڅ فایده نه درکوي په ورځ د قیامت باندې، بلکې الټه دا نقصان دی، ځکه چې دا صورت دی او تصویر دی. او چې کوم ځای کې تصویر وي هلته فرښتې د رحمت نه داخلېږي، دې ځای کې به سکون او اطمینان ني. یا هغه صورت د بل څه نه جوړ دی، د چونې نه جوړ دی، د چاک نه جوړ دی، د لرګي نه جوړ دی. بعضې خلک په دې انګیټیو باندې د ډیکوریشن دپاره د اس تصویر، د زمري تصویر، د بدې تصویر دا لګولي، دا ټول تصویرونه دي. دا تمثال دی چې په پخوا زمانه کې به د کومو څیزونو پرستش کېدو، د هغې به سجدې لګولې، هغې ته به عبادت کولو، چا به د یو څیز، چا د بل څیز، د الله جل جلاله سره به شریک ګرځول. نن سبا په دې کې عیب څوک نه محسوسوي، بلکې دا ډیکوریشن دپاره دی. غټ زمري تصویر یې د چاک نه جوړ دی، هغه یوړ، هغه په کور کې په باغچه کې کېښود، کور چار دیوارۍ کې دننه پروت دی، یا په کمره کې پروت دی، که هغه هر یو شی چې دی چې د زیروح تصویر دی، د دې ممانعت. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د بهر نه تشریف راوړو، د سفر نه، چې وی کتل مبارک نو دیوال باندې یو پرده ځوړنده ده. بخاری شریف کې حدیث دی، په دیوال پرده ځوړنده ده، په هغې باندې تصویرونه دي، د مارغانو تصویرونه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دروازې په چوکاټ باندې د لاسونه مبارک دواړه داسې کېښول، ودرېدو، او د حضرت عایشې رضی الله عنها دننه ده. ورته وایي چې یا رسول الله دننه راځئ که نه؟ وایي چې نه، دا څه شی دی؟ دا پرده چې تاسو پورې لرې کړي ني، دا دې ټوکړې کړي ني، تر هغې پورې زه دې کور ته نه راځم. رسول الله ځکه چې څوک دا جوړوي نو دی د الله په تخلیق کې د هغه سره ریس لګوي، مقابله کوي، مشابهت کوي، دا د خدای سره مقابله کولی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها هغه پرده راکوزه. نن سبا د کوم سړي بیٹک، دغه دکان، دغه کور څومره کسان دي چې هغه خالی د دې ځای، چا د څه دپاره لګولی، چا د څه دپاره لګولی. بهرحال حدیث مبارک کې راځي لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب، چې په هغې کې سپی ساتلی دی، په هغې کې فرښتې نه راځي، دا کور سپیره دی، په هغې کې نحوست دی، ځکه چې د رحمت فرښتې پکې نه راځي. کومې فرښتې چې سکینه راړي هغه پکې نه راځي، کومې فرښتې چې د زړه سرور او خوشحالي په یو کور کې نازلوي هغه فرښتې پکې نه راځي. او یا پکې تصویر وي، یا جنوب جنبي وي. جنبي نه مراد هغه ښځه او هغه سړی چې په حالت د جنابت کې وي او ځان نه پاکوي، په حالت د جنابت کې دی، غسل پې وړېدلی دی، ځان نه پاکوي، ځکه چې موږ اودس کوي نه، دا پاسېده یا دی پاسېدو، مخ لاس یې ووینځلو، غسل نه کوي، په ده باندې د مونځ وخت واوړېدو. که یو سړی دی د ماسخوتن مونځ یې کړی دی، په حالت د جنابت کې شو
او بیا چې کله د سهار وخت شو اذان وشو دی بیا پاسې د مونځ یې وکړو او بیا د سهار مونځ ته جومات ته راغلو نو دی پکې نه دی داخل ځکه چې په ده باندې دومره وخت نه دی اوړېدلی چې دنه یو مونځ قضا شوی دې نه مراد هغه کس دی چې هغه نه کم از کم یو مونځ دغسې لاړ شي دی پروت یا دوه مونځونه یا درې یا زیات لکه بعضې خلک چې د هغوی د مونځ اهتمام نی مونځ نه کوي هغه ښځه او هغه سړی په دې کې داخل دي هغه کور سپیري په هغې کې فرښتې نه داخلېږي د سپېرهوالی په دې وجه باندې دی چې په هغې کې معصیت وي د خدای نافرماني وي نو عرض مې دا کول زما عزتمنو چې د الله جل جلاله ذکر د الله یاد چې نی د سړي خدای نه یاد او چې الله یې نه یاد نو په هغې عمل کې به اخلاص سره شي په هغې کې خو به د ده نظر په بل څیز باندې د سودخور نظر په سود باندې دی ځکه چې خدای یاد نه دی که چېرې خدای یاد وی دی به د سود د حرمت نه خبر و د به د هغې نه ځان بچ کولو رشوتخور نظر په مال باندې وي په الله باندې نی خدای نی یاد مال یاد وي ځکه خدای رشوت اخلي که چېرې د ده خدای یاد وی الله یاد وی نو بیا به یې رشوت نه اخیست کوم سړی چې کوم فرایض او واجبات ترکوي او پرېږدي د هغې اهتمام نه کوي د ده الله جل شانه نه دی یاد د ده د خپل ذات سره نفس سره مینه ده د ده خپل آرام او سهولت خوښ دی د ستړي ستومانې په هغې کې ځان نه مبتلا کوي یاره دا خو ګران کار دی نو عرض میں دا کول زما عزتمندو قرآن کریم کے زی بزی اللہ جل شانہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرتا واصیلا اے مومنانو دا اللہ ذکر او دا اللہ یاد ډیر ډیر کوي دا اللہ یاد ډیر ډیر کوي او داغه پاکی بیانوي سحر او ماښام چې ته کله د الله ذکر او د الله یاد ډیر ډیر کې او داغه پاکی بیانې نو ستا به بیا په نورو معاملاتو کې خدای یادي کوم سړی چې په کثرت سره الله الله وای نو چې دی بازار ته لاړ شي نو هم یې په زړه کې خدای یادي اوس به یریږي چې الله جل شانه خو ما ویني او ما په دې خوله باندې د الله نوم اغشتی دی اوس الله جل شانه زه دا معامله کوم زه دا خطا کوم ما خو الله پاک ویني دی به یریږي دی به حرامو ته نه لاس کوي او که چېرې نه دی حرام هم کوي نو د دغه د الله جل شانه ذکر اغاز لاړو هباء منصورا ځکه چې بعضې سړی ذکر هم کوي خو هغه هم خدای نه خوشحالوي هغه مخلوق خوشحالوي یوازې په یوازې ناست دی لوډ سپیکر یې ځان ته کولاو کړی دی ټوله محله خبرئ او الله جل شانه چې هغه د سره دی هغه نه خبرئ هغه ته یې نه کوي که ته هغه ته کولی خو بیا به د یوازې ځان ته کولو دې نه معلومېږي ټول خلک دی په مخ اغشتی لوډ سپیکر دی کولاو کړی د جومات لوډ سپیکر بجلي بیل خرچ کوي او ذکر د الله د پاره نه کوي د خلکو د پاره کوي چې خوا او شا کورونو کې زنانه او نارینه ټول واوري کومه ډله چې په جومات کې ناسته د تعلیمي ترغیبي ذکر ټول کوي دا د الله جل شانه د پاره کوي که په دې کې هم د یو سړي مقصد ریا وي نو هغه ریاکار دی او دغه وخت کې نور چا ته نه ځان ته کول دي او یو سړی دی هغه د الله جل شانه نوم طریقه باندې نه پوهېږي نیشي اخیستی د بل نه زده کړي بهرحال قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي بل سے فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے زما د یاد د پاره مستقیم د سر نه تر خیره پورې په موس کې د الله ذکر دی او الله اکبر چې څنګه نیت تړي تکبیر تحریما تکبیر الله اکبر د الله لوی بیانې دا د الله ذکر دی بیا سبحانك اللهم وبحمدك ثناوي دا د الله ذکر دی بیا تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا الله په نوم سره او په الله سره د شیطان نه پناه غواړي دا د الله ذکر دی بسم الله الرحمن الرحیم تسمیه بسم الله دا د الله ذکر دی بیا الحمدلله رب العالمین سوره فاتحه او بیا د قرآن پاک سورت د قرآن کریم تلاوت دا د ذکر اعلی درجه او کیفیت بیا پر رکوع تلاړ شي تکبیر سره او پر رکوع کې سبحان ربی العظیم تسبیح بیانې دا د الله ذکر بعضې سړی هر څه په دې خوله باندې راولي د دنیا ګپ شپ لګوي لیکن د الله ذکر د دې بدقسمته په قسمت کې نی د الله د ذکر سره بس نفرت دی کله یو خیال د ذهن ته راشي کله بل کله شیطان په یو طرف دوکه کېږي بل په بل طرف دوه غنټې مسلسل درې غنټې کدی چا سره ګپ شپ لګوي په هغې دی نه ستړی کېږي په هغې کې غیبت هم راځي په هغې کې غلطې خبرې هم راځي کثرت کلام سره سړی کله کله ګډې وډې وایي په هغې باندې پروا نشته لیکن د الله جل جلاله تسبیح د الله تحمید حمد و ثنا د الله پاکي
دا الله لوی بڑائی تکبیر، دا الله تحمید الحمدللہ شکر ادا کول دا د پخلبانی نرازی. نو عرض می دا کول زما عزتمند چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم کلام الله پاک نازل کړي د ابتدا نه تر انتها پورې دا ټول د پخپل دا ټول کلام ذکر دی. دغه وجه دا چې کوم یو سړی د قران کریم په ترجمه او په تفسیر باندې نه پوهیږي او د قران پاک تلاوت کې نوم پکې اجر شته، داسې خلک براشي تا ته وایي چې په دې کې اسم نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه، چې څوک د کتاب الله یو ټکی اولولي هغه کې د لپاره نیکی ده. لا قول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. زدانه مم چې الف لام میم یو حرف ته پدې کې الف بل حرف ته لام بل میم بل او هر یو باندې لس نیکی دي نو دیرش نیکی. بعضی وایي چې دا هغه الف لام میم مثال حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی دی چې د سوره بقره په ابتدا کې راغلی دی، او بعضی وایي چې دا هغه علم دی الف لام میم علم چې کوم د علم ترکیف په ابتدا کې دی. ځکه چې کوم الف لام میم د سوره بقره په ابتدا کې دی هغه لیکل په دریو ټکو کې شي، لیکن باغې کې په هر یو ټکی کې بیا درې حروف دي. الف کې درې حروف دي حمزه لام او ف، په لام کې درې حروف دي لام الف او میم، په میم کې درې حروف دي میم یا او میم. بہرحال قرآن کریم دا اللہ جل شانہ کلام بغیر د ترجمه بغیر د تفسیر نا، چونکہ دا ذکر دے ذکر اللہ دے دا اللہ کلام تے دے دا خدای خبری دی باغی باندې تا ته اجر دے. بل حسیو کتاب او د بل چا کلام هغه عبادت نه دے، هغه تقرب الی الله نه دے چې خدای ته دی نږدې کی سوا د الله جل شانہ د کلام نه. ہاں باغی کې بل واسطه نه کوي راضی. یو حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، بخاری شریف کے حدیث تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا اللہ جل جلالہ بعض فرشتے داسی دی چې غي پزمکه کې چکر لګي یطوفون د طواف لفظ دی او یطوفون دی دوی چې زی راځي داسې لاړې بیا واپس را لې ګوره کسو کو لاړې هغه سکي داسې کسان ګوري چې غي د الله په ذکر کې لګي د الله په ذکر کې لګي نه چې کوم فرښتې اول ویني نور تاواز کې چې تاسو کوم سیس پسې ګرځېدای هغه شی ده 15 کسا 10 کسا 13 کسا 20 کسا غي لګیا دي الله یادای بیا د فرښتې راشي غیر چای پیر د دینا وزر خوري کی په خپل حفاظت کې واخ او دا غي د اکرام د پاره هغه د پاسه وزر خوري بیا الله جل جلاله د خپل فرښتونه تپوس کوي چې زما دي بندگانو سکول او الله ته خپته ده. الله جل شانه احادیثو کې زی په زی د دې خبرې تذکر راځي الله پاک ته خپته لیکن په دې باندې د فرښتیم گوا کوي چې زما دي بندگانو سکول غي وي چې یا الله یحللونک ويكبرونک ويحمدونک ويسبحونک دی لا اله الا الله وی دی ستا تسبیح پاکی بیانولا ستا تعظیم او لوی بیانولا الله اکبر وی ستا تحمید وی حمد و ثنا بیانولا بیا الله جل شانه تپوس کوي چې دی زمانه څه غوښتل و یا الله تعالی جنت غوښتو چې یا الله موږ د جنت راکړي ځکه چې فوز فی الاخره د آخرت کامیابی هغه د جنت په شکل کې دی ښا الته یا دوزخ ته یا جنت ته کوم سړی چې دوزخ ته لاړو دا ناکام الله مدې وساتي او کوم کس چې جنت ته لاړو دا کامیاب نو دا دعا هم کولی شي چې الله ته مې په دنیا او په آخر کې کامیاب کې او دا دعا هم کولی شي چې الله ته مې جنت ته بوزي دې کې ګوره غرض نه دی چې یو سړی دا وایي چې دا خو د غرض عبادت شو ته جنت غواړي د خدای نه ځکه چې د الله د رضا او د خوشنودي علامت او نښه دا چې الله جل شانه ته جنت ته بوزي نو چې ته وایې چې یا الله ما جنت ته بوزي دې کې ضمنن اول دا دعا راځي چې یا الله ته زمان راضي شي. نوح علیہ السلام خپل بچی ته وایي یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین اے بچے مونږ سره په دې کشتۍ کې سور شه او کافر مه جوړېږه کشتۍ کې سور شه. د نوح علیہ السلام مقصد دا نو چې مونږ سره د کفر او د شرک په حالت کې کشتۍ کې سور شه د غزوه کافرو
د خپل قوم سره د نوح علیه السلام د خپل پلار د دعوت او د هغې د نبوت خلاف و. نو پلار ورته وایي چې بچی یا بنی ارکب معنا، موږ سره سور شو کشتۍ کې، ولا تکن مع الکافرین، کافرانو نه مه جوړې. دا چې ورته وایي چې موږ سره سور شه، دې مطلب دا دی چې اسلام قبول که بیا سور شه، ځکه چې کشتۍ کې سورېدلو دپاره شرط دا و چې هغه سړی مسلمان. د نوح علیه السلام سره کل بل تقریبا څه د پاسه 80 کسانو په دې کشتۍ کې انسانان، صرف دغه مسلمانانو. 1100 کاله تقریبا عمر دی، 900 کاله قوم الله جل شانه طرف ته رابللی دی، او په هغې کې دغه کسان مسلمانان شي او دغه اسلام راوړل، مسلمانېدل، په نوح علیه السلام او په الله باندې ایمان راوړل، دا په هغې کشتۍ کې د سورېدو دپاره شرط اول دی. نو چې ته دا دعا غواړې چې یا الله ما جنت ته داخل کړې، نو د دې مطلب دا دی چې یا الله ایمان مې نصیب کړي. په دې باندې مه خفه کېږئ چې یو سړی وایي چې زه جنت غواړم، دا خو ښه نه ده. نه، جنت غواړه، د مغفرت دعا غواړه، د ایمان د سلامتیا دعا غواړه، د جهنم نه د دوزخ د بچ کېدو دعا غواړه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں اس کو داخل کیا گیا تو وہی کامیاب ہوا. چې کوم سړی د جهنم نه لرې شو او جنت ته داخل شو، نو دغه سړی کامیاب. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل شانه فرښتونه تپوس کوي د ایمان څه غوښتل و، یا الله جنت غوښتو. بیا الله پاک فرمایي چې دی جنت لیدلی و، نو فرښتې وایي چې نه، نیو لیدلی. دا تپوس د دې لپاره کېږي چې دا ایمان بالغیب دی، دې ته وایي ایمان بالغیب. په غیب باندې ایمان نه مدی لیدلی، الله وی د ټولو کائناتو خالق او مالک وی چې جنت شته، مونږ وایو شته، ځکه چې خدای پاک هر څه جوړ کړي دي. د الله رسول وی، انبیاء کرام وی چې جنت شته، دوزخ شته، مونږ وایو شته. دغې ته ایمان بالغیب وی چې ته کله جنت ووینې نو بیا خو ایمان بالغیب پاتې نه شو. پیسه دې لیدلي ده، په پیسه باندې یقین کې چې په دې باندې هر څه د دنیا په بازار کې کېږي، نو دا خو دې په سترګو لیدلي دي. ځکه دا دې نه دي لیدلي چې په آخرت کې هر څه په نیکۍ او په حسنات او په طاعات او په عباداتو باندې ملاویږي. که چېرې دا یقین ستا جوړ شي، نو دا د الله جل جلاله د حکم او د هغې د ارشاد تعمیل دی، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا د وجې نه دی جوړ شو. دې ته ایمان وایي. ستا په الله ایمان دی ځکه، په پیغمبر د ایمان دی ځکه. نو جهنم لیدلی نه دی، دوزخ لیدلی نه دی. یا الله دی جهنم جنت نه دی لیدلی، ایمان بالغیب راوړی دی. الله پاک فرمایي که چېرې دی جنت وویني، نو بیا که جنت لیدلی وی بیا به څه وی، بیا به یا الله نورم ډېر سوال کولو، ځکه چې دا خو لیدلی نه دی. چې لیدلی وی بیا به ډېر سوال کولو. بیا ورته فرمایي چې پناه یې د څه نه غوښته؟ فرښتې وایي چې یا الله د جهنم نه یې پناه غوښته. جهنم یې لیدلی دی؟ وایي چې نه، لیدلی خو یې نه دی. په جهنم باندې ایمان بالغیب، جهنم شته. بعضې خلک چې څوک دا وایي این خیال استو محال استو جنون، دا کفر دی. چې په دې کې خلک انخلولی دي چې دا جنت دی او دا دوزخ دی. که یو شاعر خپل شاعرانه تخیل کې دا الفاظ وایي، دا اسلام نه دی، دا کفر دی. او سری د کفر الفاظ کې د یک تاویل کې د تاویل وسی. جنت یو خیال دی، تصور دی، حقیقت نشته، دا کفر دی. جنت حقیقت دی. جهنم یو خیال دی، تصور دی، دا شته دی نه، دا کفر دی. جهنم یو حقیقت دی، شته. دا الله جل شانه نافرمانه چې په دنیا کې هغه ته خدای پاک سونه وي مال هم ورکړی دی، ښې غټ کړی دی، دنیا یې ورکړې ده، جیداد یې ورکړی دی، زور یې ورکړی دی، د کلي مشري، د صوبې د ضلعې مشري، د ملک مشري ورته ورکړې ده، او هر یو څیز د هغه سره پریوان شته دی. او په دغه حال کې دنیا کې وخت تېر کو لاړو، الله جل شانه به دی یو ځای ته غورځوي او د ده نه به د دې څیزونو بدل اخلي، ځکه چې دا خدای جوړ کړی و. دا دنیا کې ورته ژوند هم خدای ورکړی و، وخت هم خدای ورکړی و د خپل عبادت دپاره، او دی په هر ځای کې د الله منکر شو، د هغه تصدیق نه کوي، د هغه عبادت نه کوي. یو سزا ځای اخري مقرر کړی دی، هغه څه دی؟ جهنم دی. قرآن کریم کې الله پاک ځای په ځای فرمایي کله خو په دنیا کې هم سزا ورکي، د مسلمانانو د لاسه ورکي، د مجاهدینو د غازیانو د لاسه ټکو سترۍ کې په دنیا کې دا عذاب دی د هغه دپاره، یا
زمینی آفات پہ راولی یا پہ سماوی آفات راولی د سیلی او د باران په شکل کې تباہی کی. او مسلمان که چرې په دې سيزونو کې لاړو نو داغه دا عذاب برای عذاب نه دی بلکې دا د تطهیر د پاره دی. که یو سړی ایمان محفوظ کړی او په دې سيزونو کې دی لاړو نو ټیک ده د مرګ په تکلیف کې شو لیکن د پاکۍ ذریعہ وګرځېده ده. بہرحال الله جل شانه هو ته په آخر کې فرمایي چې زما فرښتو تاسو گواه شئ چې دوی ته ما جنت ورکو د جهنم نه ما دوی وساتل او چې کوم شی دوی غواړي هغه مې ورته ورکړي. باقاعده بعضې فرښتې دې پسې ګرځي چې کوم خلک داسې دي چې هغوی د الله جل شانه په یاد کې لګیا دي. مسلم شریف کې عنوان د مجالس الذکر او باغې کې صحیح مسلم صحیح روایت ده چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله پاک فرمایي انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ جس طرح میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اسی گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. زه خپل بنده سره هغه سلوک کوم چې زما سره څنګه ګمان ساتي. کچری او کس دا الله سره دا ګمان ساتي چې خدای پاک ما جنت ته نه بوزي، ما خدای نه بخي، ما به جهنم ته بوزي، نو دغه څه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بوډا ته پوسته لاړو، بوډا بیمارو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک داو چې بیمار څخه ولاړو نو په بدن می وته لاس کې او په تندی باندې او دا به فرمایي لا باس طهور ان شاء الله، لا باس طهور، خپن شي غم کو دې سره و پاک شي. یعنی دا تبا دا بیماری وستا د پاکۍ ذریعہ وګرځي، خدای به دې ګناه معاف. او لا باس هغه ته تسلی ورکول دي. بیمار ته چلاړ شي تسلی ورک. نن سبا ډاکټرانو ته چلاړ شي ډاکټر وایي نه برات دی کنه، دا خو هغه بیماری نه چې سړی ختمي فور. اوس رااله چې وبد ورخه تیری شوي دي هغه مریض داسې مایوسه کی چې هغه کې کومه سا غړیږي غم دی لاړ شي. دا ډاکټر نه دی، ډاکټر ته خو پکاري چې هغه بیمار ته تسلی ورکړي. جوړول بخدای که ان شاء الله زری علاج کوم الله به دې جوړ کې خبر شي خفه نه شي. یا بعضې سړی د بیمار د پوس ته لاړ شي نو نه پوهېږي په تپوس باندې چې د بیمار د تپوس کولو مطلب څه دی. دې بیمار ته وایي د دې بیماري نه څوک نه دی خوشي. زمونږ په کلي کې فلانکې ناجوړه شوی او غم ته لاړو، فلانکې او غم ته لاړو، فلانکې او غم ته لاړو. بس هغه بیمار که نه مري نو هم زر عمري، ځکه چې هغه مایوسه شي، زړه یې فیل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیمار ته لاړو هر یو بیمار ته به دا وی لا باس طهور ان شاء الله. حالانکه د الله رسول پیغمبر و او پیغمبر ته الله پاک په ذریعه د وحی دا بعضې ځایونو کې وایي چې دا بیمار ښه کېږي یا نه ښه کېږي، لیکن بیمار ته کله دا نه دي ویلي لا باس طهور ان شاء الله. غم مکو، دا د پاکۍ ذریعه د غم مکوه. یو بوډا تپوس ته لاړو نو هغه بوډا ورته وایي بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور وتقول لا بأس طهور. تو وی چې دا خپن شي غم مکو پاکی دا، حالانکه تبه را باندې راغلی دا شیبره تبه ده په بوډا سړي باندې راغلی دا، دا بوډا پریدي نه دا تبه بلکې قبر ته به رسي. نو د الله رسول په دې جواب باندې خفه شو، وی فرمایل چې بیا ته څنګه وی دغسې دي. بس بیا هغه بوډا مړ شو. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا الله جل جلاله سره ښه ګمان ساتئ، دا الله سره ښه ګمان ساتئ. په دنیا کې چې حیات یې روح به صحت دې شته د خدای نه یریږه هم، لیکن د الله جل شانه نه امید هم ساته او ګمان خو سره هر وخت ښه ساته. څه مطلب؟ الله پاک ظالم نه دی، هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه بخونکی دی، مهربانه دی. دا مطلب نه دی چې دا جمله استعمالو د دې په وجه باندې د ګناه ارتکاب کوه. بعضې سړی وایي چې ورته وایي چې لکه رشوت ما اخله، زمړه خدای پاک غفور الرحیم دی، خدای مو به وبخي. دا ډیره خطرناکه خبره د دې وخت کې استعمالول. کلمت حق اريد بها الباطل، ټکې سم دی، خبره سمه ده، لیکن دا بې ځایه تا استعمال کړي ده. د دې مطلب دا دی چې زه به دا ګناه کوم، ته به ګناه کې خدای به تا بخي. دا خو جرأت دی د الله جل شانو په مقابله کې. دومره ډیټ یې، دومره هډرم یې، دومره ضدي یې چې هغه ضد د ګناه نه پرېږدي. د خدای مخې ته هم ته ګناه کې شرمېږم نه. دا وینا ټیک نه ده. البته دغسې چې کله ته ناست یې نو د الله جل شانه سره ګمان ښه ساته. انا
عند حسن ظن عبدی بی فاذا ذکرنی فانا معه چې کله دې ما یادای نو زه د سره يم چې زما ذکر کوي زما بنده زه سره يم چې کله د الله ذکر کوي تو وایي چې الله ما سره دی مسکه د قران کریم تلاوت کې الله الله کې تسبیحات و لا اله الا الله و الله پاک ما سره دی چې کله زما ذکر کوي الله پاک فرمایي حدیث قدسی و سره يم فإن ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی کچره دې ما ځان ته یادای یوازې ناسته ما یادای ذکرته فی نفسی زیم یوازې یادو الله جل جلاله د بندا یاد کوي بندا یادای دا څومره لویه خبره ده چې زید او عمر بکر او استاو زماغونی کس ګناګار او د ګناهونو ډک او پته لګی نه زمونږ د خلینو څومره ګاډي وړي خبرې روزي غلاظتونو کې مبتلا یو او چې کله سړی د الله ذکر وکړي سره د ایمان او الله پاک یادې دا څومره لوی سعادت کله چې ستاسو د قومي اسمبلی مشر د صوبایي اسمبلی مشر نوم والی الکه په فلان کې حال کې ستانو مغشت او د من غټیږي او چې الله جل جلاله چې خالق کائنات ته رب العالمین دی هغه ته آیات کې دا څومره لوی خبره و اذا ذکرنی فی ملئ او چې کله ما په مجلس کې یاد کی ذکرته فی ملئ خیر من ملئه نو زه په داسې مجلس کې یادوم چې هغه د مجلس نه بهتر دی ځکه چې د مجلس خو د انسانانو مجلس دی د په شاندرونه د تناست او زما مجلس د الله جل شانو مجلس هغه د فرښتو هغه فرښتې چې هغه مقربین دي الله جل شانو ته ډېر نږدې دي بعضې فرښتې الله ته ډېر نږدې بعضې لرې دي بعضې فرښتې داسې دي چې هغه سدرة المنتهی نه لاندې دي هغې ځمکې ته راکوزېږي اسمانونو کې ګرځي بره نشي تللی بعضې فرښتې داسې دي چې هغه د سدرة المنتهی نه بره دي هغې بیا ښکته نشي راکوزېدی بعضې فرښتې داسې دي چې هغې د الله جل جلاله عرش اوچت کړی دی کیفیت څه دی والله اعلم الله ته معلوم دی نو الله جل شانه ته مقرب فرښتې شته الله پاک فرمایي فاذا ذکرنی فی ملئ چې کله ما په مجلس کې یاد کی ذکرته فی ملئ خیر من ملئ نو زه د هغې نه بهتر مجلس کې دی یادو او ومن تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراع چې کله څوک ماته یو لیش را نږدې شي نو زه هغه ته یو ذراع یو ګز را نږدې شم یو لاس د دې مطلب دا دی د بنده نږدې کېدل الله ته په قدمونو سره نه دي بلکې دې نه مراد په اعمالو سره دي نیک اعمال کې ځکه چې الله ته فاصلو والو ته ضرورت نشته هغه تا سره دی او د الله نزدېکت په اعتبار د انعامات او احسانات او رحمتونو او برکتونو سره دی ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیه باع او چې یو ذراع ماته نږدې شي نو زه هغه ته یو کولاش نږدې شم ومن اتانی یمشي اتیته هرولا او چې څوک ماته په خپلو خپو را روان شي قدمونو باندې نو زه هغه طرف ته منډې وم د دې مثال داسې زمونږ اکابرین بیانوي لکه څنګه چې یو وړوکی ماشوم دی هغه خړپوسې کوي او هغه ګرځېدی نه شو ناڅاپه دی ودرېدو یو دوه قدمونه یې واغېشتل نو مور پرې ایښی دی چې دی یو قدمونه والي بس چې څنګه غورځېږي نو مور ورته لرې نه رامنډه کي اوچتي نو ماشوم په کلاره قدمه خلي او مور ورته منډې وایي دغسې الله جل جلاله چې کله بنده الله پاک طرف ته روان شي نو الله پاک فرمایي اتیتو هرولا دا ټول متشابهات دي د دې په معنا او مفهوم الله جل شانه ښه پوهېږي بهرحال عرض مې دا کولو چې الله جل جلاله داسې مجالس چې په هغې کې د الله نوم اخیستی شي خوښوي قرآن کریم کې دي چې کله تاسو د کافرو سره جنګېږئ نو چې کله مونځ نشئ کولی په ولاړ یې نشئ کولی په ناست سم په طریقه سره رکوع سجدې سره یې نشئ کولی جمع سره نشي کولی ځان ته نشي کولی بالکل نشي کولی نو دغه وخت کې کم از کم الله یادو دلته د الله د یاد نه مراد صرف دغه ذکر الله دی د مونځ په شکل کې نه لا اله الا الله تحلیل تکبیر تحمید تسبیح دا ته مراد دی ځکه چې سړی جنګېږي مو په ژبه باندې دا هم ویلی شي او چې کله بیا فارغ شئ نو بیا هغسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو ته الله جل شانه مخکې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي و
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابیو عبدالله ذوالبجادین داغه نوم مرادي. علامه ابن اسیر جزری رحمه الله داغه تذکرہ په خپل صحابه په کتاب کې کړی ده، کوم کې چې صحابه نمونه داغه د مختصر حالات سره راغون کړی دي. د مکه مکرمه کې د ایمان راوړو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړو چې چا وس کېدو هغه مدینه ته هجرت کول تلو. د تر نه پرې خو بلار مړو یتیمو بیا لوش تر نه پرې خو تر وته پخپو کې زولنې چولې وی بیړې او پرې خو نه تړلې وې چې نه بزي. بیا ترې وی چې د وړي د خپل دین په پری د نوې دین چې کوم پرې خې د پلان نیک دین ته بر وړي دته وی ترې پوښښ دی خو نه مني زما خبره. نو آخر کې تر به وهلم ډیر بیا پرې خو آزاد کو وته وی چې ځا خو د بدن باندې چې کومې کپڑے وی نو کپڑے ته نه وېست بربند کو لغړ وته وی چې دا کپڑے ما در کړی دي یا کپڑے کوزي کا دغه سزا چې څنګه د کور نه وته نو مورم په حالت د کفر او د شرک وا خو مور وی په بچی باندې جړ سوځي جړې خوګيږي یو لوپټه په سر باندې و ساده رغې وته وښتو هغه د دوه ټوکړې کو یو اعلان دی یو د ځان نه پور دتاو نو دوه چپوټي تنه جوړ شل په یو چپوټي باندې خپل عورت پټ کو ستر بلې پور دتاو او مدینه منورې ته روان شو د مکه مکرمه نه. اوس چې نن سبا حاجی او زائر او معتمر مدینه منورې ته ځي نو 450 کیلومتره په موټر وې باندې په نیغ سړک لار ده. او هغه زمانہ کې نیغ سړک نو داسې تللو ځکه چې چرته به غر رالو هغې نه به وړېدې چرته به کاڼي راړل چپرې به رالې په هغې باندې متلی نه شو هغې نه به ډډې ته لاړو نو هغه لار به نور اوږده شو چې تیز رفتار سره څوک تلو درمیانه نو په اتو ورځو کې به د مدینې او د مکې د منځ کې دا لار والې کېده په اوښ باندې. په هر حال دی په څو ورځو کې ورسېدو مدینې منورې ته لاړو. د سحر مسکې په صف کې ولاړ دی په هماغه دوو چپوټو ذوالبجادین ورته ځکه وایي عبدالله نوم دی او ذوالبجادین یې لقب دی او بجاد چپوټي ته وایي دوو چپوټو والا. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به موس ختم کو سلام به وګرځور نو بیا به یو طرف ته داسې او بل طرف ته داسې قتل چې څوک نو وارد مسافر خو نه دی راغلی دی ولیدو روي غوستو د بوسیدو کوم ځای نه راغلی څنګه دو د ټول حال وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې دا زما دا کور دا دروازه چې د دې ځای کې به دا ستازې شو. هغه زمانه کې نه کمرې وي نه هوټلې وي نه بل یو شی او په جماعت کې به یو مسافر چې و جماعت کې به تېرو وی دا ستا ځای دی د الله رسول مبارک چې چېرته کور ته ننوتو په دروازه هغې سره یې ورته ځای ورکړو. هغې د شپې چې به دی دومره الله جل شانو باندې مینو د شپې به دی پاسېدو په زوره به یې ذکر کولو لا اله الا الله دا نور دی. حضرت عمر رضی الله عنه وته یو ځل وی چې چپ شنو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې می جب کو دا الله جل شانه د مینې د وجې نه لګیا. تبوک په سفر کې پیغمبر علیه السلام سره دی لاړو. تبوک د جنگ د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تله خو جنگ نو شوه دشمن نو راغله. هغه زمانه کې تبوک په شام کې نن سبا تبوک په سعودي عرب کې دی. چې کله واپس راتلل د دې عبدالله ذوالبجادین نیټه پوره وه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بیا د دې حدیث راوی دی. هغه وایي زه د شپې پاسېدم صحابه کرام به د شپې پاسېدل په سفر کې که وو که په حضر کې وو صحابه به د تهجد لمونځ کولو. بعضې صحابه کرام به د نیمې شپې نه پاسېدل مسجد نبوي ته وراتلل. بعضې به ورپسې رالل بعضې ورپسې رالل بعضې ورپسې. مونږ چې پاسو چې 2 رکعاته د سهار د اذان سره زر وکړو نو مونږ وایو چې تهجد مې وکړل. صحابه کرام به د نیمې شپې نه پاسېدل. لوی پېشمنې بیا وړوکې پېشمنې کې به ولاړو څوک دلته څوک هالته څوک هال. او چې جنگ کې په سفر کې بو نو بیا به په دشته کې ولاړو د شپې او به څومره په ګرانه پیدا کېدي او به نه وي او بیا اودسونه کول بیا ستړي ستومانې د جنګونو زخمی حالت کې روغ یا زخمی یا غم د خپل رور چې هغه به شهید شوی او سره د هغې به د شپې الله جل شانه ته ولاړ. عبدالله ابن مسعود په دې خیال را پاسېدو دی وایي چې زه را پاسېدم ما وکتل لرې په میدان کې یو ځای کې رڼا ده
ما وی چې دا رڼا ولیده چې هلته لاړم نږدې نو څه ګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په قبر کې ولاړ دی، قبر کنستې شوی دی، په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکته دی او د قبر په جای باندې او په غاړه باندې شیخین حضرات ولاړ دي، ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دواړه خلفا، او د هغوی په لاس کې د مړي لاش دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا لاس داسې اوږده کړي دي او ورته فرمایي چې دا رور مو ماته راکړئ، دا رور مو ماته راکړئ. د رور ټکي استعمالول او بیا شیخینو په لاس کې او بیا د هغوی د لاس نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس ته راتلل، بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې لیچو کې واغشتو لحد کې او چې خی برابر کو نو بیا شیخینو ته وایي چې راکوز شئ کاڼي پې کېدي خاوره پې واړوئ. عبدالله ابن مسعود وایي چې ما وکتل نو زه حیران شوم چې دا څومره لوی خوش قسمته انسان دی، دا څوک دی؟ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله قبر تیار شو نو دعا یې وکړه، مخې قبلې ته کو لاس یې اوچت کړل او دا دعا یې وکړه چې یا الله ته دې وبخې او زه د ده نه راضي وم تم د ده نه راضي شي، زه پې راضي وم تم پې راضي شي. د عبدالله ابن مسعود صاحب وایي چې ما دغه وخت کې ارمان وکړو چې کاش د دې سړي په ځای باندې زه وې او ما ته پته ولګېده چې دا همدغه عبدالله ذوالبجادین دا چې مسجد نبوي کې به ناستو او الله به یادولو، د مکې مکرمې نه په 2 چپوټو کې راغلی د الله رسول په خپلو مبارکو لاسو په قبر کې ایښی، هلته دنیا ته او مال ته نه کتلی کېدل، هلته ایمان ته، عمل ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ته او د هغوی قر ته به کتلی کېدل. په هر حال عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د اخلاص پیدا کولو ذریعه دا ده چې الله جل شانه مو یاد وي، چې مونځ ته ودرېږې نو دا خو د خدای د یادو دپاره دی چې سړی مونځ وکړي د سر نه اخره پورې دی په مونځ باندې پوه نه شي نو دا به څنګه مونځ وي؟ الله پاک دې قبول کړي. واخر دعوانا ان الحمد